د موبایل ریم څه کار کوي؟ موبایل خو بس تاسو د ټولو سره او په هغې کې به ریم هم وي، خو تاسو ته به دا پته نه لګي چې د موبایل دا ریم چې دی دا کار څه کوي. یا اکثر موږ دکان ته لاړ شو ځانه موبایل لرو نو موږ ورته وایو دومره جی بي ریم والا چې دی موږ له موبایل پکار دی. خپلو ملګرو ته موږ دا وایو زموږ سره دومره جی بي ریم والا موبایل چې دی دا زموږ سره دی، خو موږ ته دا پته نه لګي چې دا ریم چې دی په موبایل کې کار څه کوي. نو په دې ویډیو کې به دې پوه کوم چې د موبایل ریم چې دی دا کار څه کوي او تاسو له څومره ریم والا موبایل چې دی دا غسته پکار دي. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل لا په کمنټس کې به لازم دا لیکئ چې ستاسو سره څومره ریم والا موبایل دی. نو د ریم اصل کې په موبایل کې کار څه دی؟ ریم چې دی دا د څه ټایم دپاره ستاسو ډیټا چې دی دا ځان سره سټور کوي. لکه څنګه زموږ په موبایل کې چې خپله میموري 32 64 128 دغه شانتې زموږ په موبایل کې خپله میموري، نو په هغې کې موږ تصویرانې ښودي، ویډیوګانې، فایلونه چې نو دا زموږ سره په هغې میمورۍ کې پراته وي. نو دغه شانتې د ریم هم کار دی، خو ریم هلو دغه کار شروع کوي کله چې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن کولاو کوئ. چې کله تاسو اپلیکیشن کولاو کوئ نو په دغه وخت کې ستاسو هغه ډیټا چې دا په ریم کې سیو کېږي. د څه ټایم دپاره دغه سیوي، بیا هغه ریم چې دی دا صفا کېږي. په هغه وخت کې صفا کېږي چې کله تاسو هغه اپلیکیشن چې دی دا بند کړئ نو دغه شانتې ستاسو ریم چې دی دا دوباره خالي شي. خو کله چې تاسو اپلیکیشن کولاو کړئ، هغه که تاسو فیسبوک کولاو کړئ، ټیک ټاک یو کولاو کړئ، هر قسمه اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ او په هغې کې تاسو ویډیوګان ګورئ، پوسټونه ګورئ، تاسو چې په مخه دې که کوئ نو ستاسو نه شاته پاتې کېږي او مخکې نوي نوي چې دي دا پسې تاسو ګورئ. خو کله که ستاسو په دې موبایل کې ډیټا ختمه شوه نو تاسو ته نور څه چې دي تاسو ته بیا په موبایل کې نه راځي. لکه نور څه ویډیوګانې یا تصویران چې دي دا تاسو ته نه شو کېږي. خو کله چې بیا تاسو شاته ځئ نو کم چې تاسو کتلي نو هغه تاسو ته ښکارېږي. هغه تاسو ویډیو کتلي، تصویران یې کتلي، کم پوسټونه چې تاسو کتلي نو هغه تاسو ته واپسي چې دي هغه شو کېږي او ستاسو په موبایل کې په ټایم باندې چې دی ډیټا نه موجود. نو دغه هر سره چې دي دا ریم د ځان سره سټور کړي، د هغې ریم کې چې دي دا سره پراته نو واپسي چې دي دغه هر سره تاسو ته ښوولی کېږي. خو کله چې تاسو خپل موبایل چې دی هغې کې هغه اپلیکیشن مکمل بند کړئ، لکه ختم یې کړئ د سکرین نه او دوباره یې کولاو کړئ نو بیا تاسو ته نه ویډیو شو کېږي او نه تصویر شو کېږي. ولې چې هلته کې ستاسو ریم چې دی دا خالي شي. خو کله چې تاسو هغه اپلیکیشن کولاو کړی په هغې کې تاسو کم ویډیوګان کتلي که نه ټرای وکړئ، هغه ویډیوګان چې دی به هم تاسو ته دوباره چلیږي او هغه تصویران چې دي دا به تاسو ته دوباره شو کېږي. که ویډیو نه چلیږي نو د ویډیو هغه تصویر چې دی دا به تاسو ته شو کېږي. نو دغه هر سره چې دي دا په ریم کې سیو وي. نو ستاسو د موبایل چې څومره غټ ریم وي نو دومره زیاته ډیټا چې دا جمع کولی شي. اکثر د ځینې کسانو سره په موبایل کې ریم کمی، نو چې ریم کله کمی نو کله چې دی دغه هر سره ګوري ډېر ټایم موبایل استعمال کوي نو د دې موبایل چې دی بیا هینګ کېږي او لوډینګ کوي او د دې هغه کار چې دی هغه نه کوي. لکه لوډ کېږي په مخه دغه هغه کوي او تصویر چې تاسو ویډیو پسې ګورئ هغه تاسو ته نه پلی کوي. نو هلته کې ستاسو ریم چې دی دا پول شي. نو غټ ریم والا موبایل چې نو هغه تاسو زیات استعمالولی شئ. بل لا که تاسو په یو وخت باندې زیات اپلیکیشن کولاو کړي نو چې ستاسو ریم غټي نو تاسو هغه ټول اپلیکیشن نه چې دی په یو ټایم باندې کار اخیستی شئ. خو چې ریم ستاسو دغه ځای کې وړوکی نو تاسو دا ټول اپلیکیشن چې دي دا تاسو په یو ځای نه شئ استعمالولی. ځینې کسان یې ګیمونه کوي خو هلته کې د هغو سره په موبایل کې ریم چې دی دا وړوکی نو کله چې دی هغه ګیم کولاو کړي نو هغه ګیم چې دی هغه دې ته هینګ کېږي هم او قسمه قسم مسلې ورته راوکاږي. نو هغه ټول هر سره چې دي دا د ریم کاري. د ریم دا کاري چې هغه سټوریج چې دی دا نشي جمع کولی. نو ځینې کسان وایي چې موږ له څومره ریم والا موبایل اخیسته پکار دي. نو هغه ستاسو د استعماله پورې شی دی. تاسو که زیات موبایل استعمالوئ او غټ غټ ګیمونه استعمالوئ نو بیا 10 جی بي والا 12 جی بي والا موبایل چې دی دا تاسو له اخیسته پکار دي. خو که درمیانه څوک موبایل استعمالوئ نو د هغه لپاره چې دی 6 جی بي د 6 جی بي نه لاندې موبایل چې تاسو والئ نو دا تاسو له بیا ایکسه کار هم نشي کولی. لکه کم کسان ګیمونه استعمالوئ یا موبایل زیات استعمالوئ نو 6 جی بي چې دی دا به تاسو لازم والئ. او کم چې درانه درانه ګیمونه استعمالوئ نو 10 جی بي د 8 جی بي نه خو به سره په ښکته نه راځي او 10 او 12 جی بي په دې جی بیانو کې چې دی تاسو موبایل والئ نو تاسو له به ستاسو هغه کار چې دی دا به کوي. که د هغې نه تاسو په کمه واغستو نو تاسو ته به هینګ کېږي، ګرمي به راته کوي، ستاسو هغه کار چې دی دا به نه کوي. ځینې کسان به اوس وایي چې دا 4 جی بي د چا لپاره راوتلی او دا 3 جی بي چې دی دا د کومو کسانو دپاره راوتلی چې ته دغه موبایل الی نو دوی کمپنیانې چې دي خو دغه جی بي والا موبایل چې دي دا هم راوکاږي. نو دا د هغې کسانو دپاره راوکاږي. اوس یو کس دی د هغه سره ساده موبایل دی هغه وایي چې زه ځانه ټچ والا موبایل الم نو دا د هغې کسانو دپاره دی څوک چې د ساده موبایل نه ډایرکټ ټچ والا موبایل ته ځي نو هغه دغه موبایل چې دی ځان له اخیستی شي. بل لکه تاسو خپل مور پلار له هلی نو د هغو لپاره هم تاسو دغه موبایل چې دی دا اخیستی شئ 3 جی بي 4 جی بي والا موبایل چې دی دا تاسو د هغو لپاره اخیستی شئ ځکه چې هغه یا وټساپ استعمالوئ یا به فیسبوک یا به یوټوب خالي استعمالوئ. د دې نه سیوا چې دی
هغه نور څه په موبایل کې نه استعمالوي خو کم کسان چې گیمونه کوي ایډیټینګ کوي نو د دې لپاره به تاسو ځان غټ موبایل چې دی دغه واخلئ که دغه شانتې تاسو کم واغستو نو تاسو ته به دغه قسم مسلې چې دي دا په موبایل کې راوکاږي نو د ریم کار مې راته ومې او څومره ریم والا موبایل تاسو له اخیسته پکار دي نو دغه مې راته ومې ځکه زیاتکار کسان دي هغه موږ ته په موبایل کې دا قسمه مسله چې دا راځي نو هغه ستاسو ریم چې دی هغه کمي چې ریم کمي نو بیا د هغې نه تاسو مسلې چې دي دا راځي بل لا پروسیسر دی نو هغه چې ورسره هم برابر نو تاسو له به ګیمینګ دا هر سره چې دي دا برابر کوي یوازې ریم نه دی خو ویډیو چې دا د ریم په باره کې ده نو ځکه مې راته خالي د ریم په باره کې چې دا خبره وکړه چې د 8 جی بي د 6 جی بي د دې نه په کمه چې دی دا به تاسو نه لئ کم کسان چې درمیانه موبایل استعمالوي 4 جی بي 3 جی بي چې دی دا د هغه کسان دپاره دی چې خالي فیسبوک یوټیوب او دا قسمه شیزونه چې دي دا استعمالوي نو د هغه کسان دپاره چې دی 3 جی بي شو 4 جی بي شو که 2 جی بي والی هم هغه له کار کوي که تاسو وګورئ اپلیکیشن چې دی د یوې ورځې نه بلې ورځې ته غټېږي چې څومره اپلیکیشن غټېږي نو دومره به ورسره تاسو ریم چې دی دا به سیوا کوئ که تاسو وګورئ اولنۍ کومې موبایل چې وي نو په هغې کې چې دی په ایمبیانو کې به دا ریم راتلو بیا چې جیبیانو ته ورورسېدو نو اوس 10-12 جی بي ته چې دی دغه ته ورورسېدو دغه شانتې که فیسبوک تاسو وګورئ نو هغه به 50 ام بي دغه شانتې به و اوس هغه 1 جی بي ته ورورسېدو دغه شانتې که تاسو ګیمونه وګورئ نو هغه هم د وخت سره چې دی ورو سیوا کېږي نو چې څومره دا هر سره سیوا کېږي نو دومره به ورسره تاسو د خپل موبایل ریم چې دی دا به ورسره سیوا کوئ که تاسو ریم نه سیوا کوئ او هغه زوړ موبایل استعمالوئ نو تاسو ته بیا قسم مسلې چې دي دا به تاسو په موبایل کې چې دی دا به راځي